بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اویا زره کسان به زما په امت کې هغه چې بغیر د حساب به الله جل شانه هغه جنت ته داخل. دا صحیح حدیث په مخه تاسو والا خبر نه کوم. اویا زره کسان به هغه چې بلا حساب به الله جل شانه هغه چرته داخل کی جنت ته. حضرت عمر एकदम یا رسول الله اویا زره کسان مونږه جنت ته ځي. نبی اسلام په اویا زره نه دغه اویا زره کې هر یو کس سره به اویا زره نور کسان به حساب جنت ته ځي. هر یو کس سره بیا مزید سي اویا زره کسان صحابه کرام داسې یو چغه وویل تکبیر الله اکبر. څومره لوی ذات دی الله جل شانه چې داسې کوي. بیا صحابه کرام هغه شروع شو په دې باندې چې یا رسول یو صحابي پاسه دی یا رسول الله وکاشه او تقریبا رضی الله تعالی عنہ وکاشه پاسه دی یا رسول الله हमारे पर दुआ وکړه چې بده خلک امام جنت ته وځي. نبی رسول الله فرمایل ته پاک خلک یو بل سړی و درې دوه انصار یا رسول الله امام په حساب کنه یو کاشه کوستانه په پوزیشن کې مخ کې شو هغه د نمبر وړې دی ته په پرستانو خلکو کې یو کاشه ته نشي رسیدې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته صحابه کرام خپل منځ کې چې دا خبر وشي خپل منځ کې بیا خلک لګي پسر کوي خبرې کوي کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او د ټولو خبر خپل منځ کې خبرې شروع کړې. یو وی دا به کم خلک چې دا اویا زر وي او نور به سره اویا زر د هر کس سری دا به جنت دي. چا به دا به ایمانداری چا مسلمان چا به نبی علیہ السلام سره چړومبه مسلمانان شي چا به نه دا به خلک چې نبی علیہ السلام سره jihad لته بس یو قصه شروع شو. نبی علیہ السلام ته فرمایل صبر هغه خلک ته خیم چې هغه به کم خلک چې هغه به جنت ته ځي بی حساب به جنت ته ځي او د هر هغه انسان سره اویا زره کسان نور بی حساب جنت ته ځي. کم خلک به نبی علیہ السلام فرمایل هغه خلک چې هغه داسې کارونه نه کوي چې د الله باندې د اعتماد او د توکل خلاف کارونه هغه سره کوي هغه تعویذونه نه کوي هغه کوډ منتري او جادو نه کوي هغه په پالګر او تعویذګرو پسې نه ګرځي. د دې سحر جادو او د دې قسم منګړو ته سيزونه چې کم سړی ځانو ساتي په الله توکل کوي هغه به دغه اویا زره خلکو کې جنت ته وایي. په دې باندې خبر اسانه دا سکار چې الله جل شانه د اعتماد کې هغه فرق راولي هغه خلک هغه کار نه کوي هغه چرته ځي هغه جنت ته ځي. تعویذ د الله جل شانه باندې اعتماد کې سره راولي فرق راولي په دمونو پسې ګرځېدل د الله جل شانه چې کوم اعتماد دی پای کې فرق راولي. ځکه سړی نظر بیا په تعویذ باندې هر یو څه چې هغه ستا نظر د الله جل شانه لري کوي د الله چې کوم اعتماد دی ستا چې کوم اعتماد دی په الله جل شانه باندې هغه اعتماد چې کم یو سیستم تعالی خرابوي دا تا د هغه درجې نه وباسي ته په هغه اویا زره کسانو کې نشي تللی جنت ته چې کم به بې حسابه جنت ده. نو حتی الوسع کوشش وکړئ چې دې خبرو نه ځان وساتئ. تعویذ کته وظیفې بره پلان کې ښکته پلان کې بره دا سړي اعتماد خرابوي.